یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ، په خیر راغلی، هرکله راشئ. تاسو دا وخت د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 90 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. او نن په ادبي نړۍ کې مونږ سره اتفاقي یو دو مېلمانه دي، او هغه دواړه مېلمانه د خپل میدان شاسواران دي. دا بله خبره چې د ادب سره خو یې لږ لږ تعلق شته، خو دا د چې یو صحافي دی او بل فنکار دی. د دواړو ګڼ اړخونه دي، خو زموږ سره دواړه ملګري موجود دي. هغوی به تاسو سره بیا هم خبرې کوي. خو ستاسو د ټلیفونونو وخت شوی دی، نو زه ګورم چې اولنی ملګری د ټلیفون په لیکه باندې څوک را روان دی. اول تاسو ګورو، بیا د هغې نه پس به خپلې خبرې جاري ساتو. السلام علیکم. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. سلیم استاد صاحب، په خیر حال ستړي مشئ. خیر د نصیب سره درنو مېلمنو او ډېر قدردانه شي. قربان. تاسو ښه ښه خوشحاله شي سره درنو اورېدونکو. د مېلمنو راتګ پکې خوند وکړو که نه؟ دومره خوند یې وکړو چې ډېر خوند یې وکړو، لکه موږ زړه وزړی را یاده کړه، لکه چې زړه کې ناست یم. او چې عقیل صاحب وویل موږ په زور باندې راغلي یو. نو عقیل صاحب نن په 9 منټه او 5 بجې چې کوم پروګرام و که نه، هم ډېر ښکلی ځانګړی و. زبردست. او عتیق صاحب یو قربان یو خبره کوم، عتیق صاحب له اعزاز ورکوم یو خبره کې. ارشاد. عتیق صاحب ایسودي صاحب داسې هغه کردار دی که نه، لکه مخکې به په حجرو کې خو به یو مشر و که نه، بل به یو ځانګړی سړی به و چې هغه مشر به په هغه کو ناز به یې پکړو، فخر به یې پکړو. نو عقیل صاحب چې دی که نه، عقیل ایسودی صاحب دغسې په پروګرامونو کې چې دی که نه، یو ځانګړی مقام لري، او یقینا چې موږ فخر وکړو. دی کشر دی خو اوس ډېر استاد دی په خپل میدان کې. نو شاګرد د تاسو دی که نه؟ شاګرد دی هم استاد کېږم. نه ډېر استاد دی اوس ماشاءالله. ښه جي، تاسو څه کلام وړاندې کوئ؟ او دا بل ملګري ته مې احترام پیش کوم. قربان. ارشد حسین صاحب ته احترام وړاندې کوئ. عرض دی چې دود او په دستور راته اشیر ښکاري، ما ته حجرې سړی وزیر ښکاري. واه. مننه. نه رسی طبیب مې په علاج باندې، واه. نه رسی طبیب مې په علاج باندې، دغه بیماري مې تقدیر ښکاري. ډېر اعلی دی. مننه. کډه زمونږ کلي نه لاړه ده، کډه زمونږ کلي نه لاړه ده، ګوره غریب نیولی زنځیر ښکاري. واه. دیم څه؟ غریب نیولی زنځیر ښکاري. اوه. مننه. شپه د انتظار په غځېدو شوله. واه. شپه د انتظار په غځېدو شوله، بیا راته زړګی زهیر ښکاري. واه. مننه. او نه لري پروا سلیم د وخت چپو. واه. نه لري پروا سلیم د وخت چپو، غاړه کې تعویذ یې خپل پیر ښکاري. واه. ډېره مننه او ډېر قدردان شئ سره د مېلمنو. ډېره مننه، خوشحاله شئ. دا ښاغلی سلیم استاز د لوړګي. بلکل جی، لوړګي نه. جی دواړه مېلمنو ته بیا هرکلی وایو، ستړي مشي وایو. د فیسبوک په لیکه تاسو بلکل نیغ په نیغه ټوله نړۍ کتی شي. لیکه نه وه پکې جی وختي نه وه، اوس مونږ نیغ په نیغه په فیسبوک یو. نو تاسو چې څه په زړه یې هغه راته ووایه، خو دا راته ووایه چې د آرټ او د جرنالیزم او د دې خبرې را سره وکړئ. ارشد حسین صاحب ناست. ارشد صاحب، تاسو پروډکشن هم کوئ او تاسو اداکاري هم کړې ده. په دغه وخت کې تاسو کلچر ډپارټمنټ سره هم ډېر کار کړی دی. د دې د مثبت تجربه حاصله کړې چې زموږ آرټ چېرته ولاړ دی. زموږ آرټ خو جی بالکل ولاړ دی، پځی ولاړ دی. او څنګه چې بس د وطن حالات دي، نو هغه شان زموږ د کلتور حالات دي. آرټ دلته لا موږ نه دی کریټ کړی. نو په کراچۍ او لاهور کې خو چې زه لاړ شم داسې اوچت پروګرامونه کېږي. او جی د اټک نه پورې میلې هم دي، تماشې هم دي، د هغې آرټس کاونسل یې ډېرې متحرکې دي، خپل عملیات کوي، خپل کارونه کوي. هغلته لکه یو ماحول داسې جوړ دی. او دا اوس نه، دا چې کله دا وطن تقسیمېده، نو په لاهور کې د دې بنیاد موجود و. کراچۍ ته چې دی نو هغه یو لویه منډی ده. پېښور مونږه د متاسفانه زمونږ خواهش و چې پېښور به د میډیا او د انټرټینمنټ یو سنټر شي.
په یو وخت کې په یو د وخت هندوستان په وخت کې پېښور د تیاتر د ټولو نه لوی مرکز و د انډیا، اوه په کال ټولو نه لوی مرکز. په کال 1938 کې باچا خان لومبي تھیټر کړو جی په 400 کې او جی او بالکل. غنی خان او او ولی مانزو په خان آزاد های سکول کې. مانزو آزاد های سکول کې. جاو نو د پښتنو تړون د فن سره د هنر سره د زیبا هنرونو سره هغه عمر زوړ دی څومره چې انساني تاریخ څومره چې موږ داسې دي د 15,000 کاله موږ دعوه کوو مې کو پښتون چې دی هغه فطري طور باندې تاسو خبرې روانې دي په دې باندې خبرې کوو خو اول ټلیفون ملګرو دا وخت ټلیفون یې تاسو متوازن ولګي جا تاسو خوښي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي بشئ په خیر. تاسو څوک د چرته نه؟ برای مهربانی هولد کیجیے. ها برای مهربانی پلیز هولد آن. دا د ټلیفون څخه ګړبړ شو. اوکې ګورو چې بل ملګری څوک راځي. 09152544143. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شراغلاست. تاسو څوک یې؟ زه امین الله خبرې کوم جمعه خان کلینا. جی امین الله صاحب وای. اباسین صاحب تا او د در سره ناتو ملمنو ته ډیر هر کله او سلام کوم. وعلیکم السلام. او تاسو ډیر قدردان او پوهه خلک مونږ به تعلیم یو. بس دا چې وجره جمعات پاسي نو هغه مفتي کی تعلیم یافته او تاسو په پښتو باندې خبرې کوي کنه. جاو خو مونږ پښتو او اسلام دواړه خپ شرمونو. بالکل ټیک وای. د سره زه اتفاق لرم چې نه په پښتو کې پاتې شو نه په اسلام کې پاتې شو. اسلام زماغه چې سمې خوښي بتاغه کوم بس دا زمې اسلام دی. بالکل. او پښتون هغه چې پردې جامې واغونو دی وي زه پښتون یم د پښتو لباس زورم کو دا پسې شي پښتانه مونږ پاتې شو. بالکل ټیک وای. تاسو سره بالکل اتفاق لرو. ډیره مننه کوم تاسو امین الله صاحب. ګورئ کنه جی هغه محسوسي او عام ولسم محسوسي چې مونږ د خلې مسلمانان یو مونږ روزه زکات حج کو او دا غینه پس معاملات نشتا. معاملاتو کې مونږ زیرو یو. مونږ ځان ته پښتانه وایو او مونږ د پښتو په تقاضو ځان نه پوره کوو. دا یو عیب دی. بالکل. نو په دې اخلا عقل سب سوی لباس خبر وکړه. جی زه چې اول ځل امریکا ته لاړم تاسو هم تللی سټیټ ډپارټمنټ ته چې زه تلم ما کمیس پرتګال چولم تصویرونه شته. زه په خپل په ټوله امریکا کې په خپل جامو کې ګرځېدل او ما ته پاکستانیانو ملګرو وی چې ګوره دا پروتوکول له دا شری ماته کو په دې کمیس پرتو کې قبول یم خو ښه کله ما امریکا وکړه چې واپس مې بوزي سبا کنه ماته هیڅ شي نشته. بالکل یاره تاسو خبرې د ساوث ایشیا ډایرکټر د سټیټ ډپارټمنټ او دو د درې پکې پښتانه په دې ګروپ کې نور صوبونو دوی زموږ زه دغه کړم چې زه دومره ډیمورالایز شوم کنه د کمیس پرتوګ باندې کاټن زما سم یاد شي او چې زه ګوټ کې کېناستم خبرې هغه د څلورو مرکونو ډایرکټر چې هغه به اوباما ته هغه ټایم کې دغه ورکو د بریفینګ ورکو چې هغه راتاو شو کنه د ټولو زیات پروتوکول ما ته راکو. زه ترکمنستان ته تللی واره جي امریکا واره جي دا اوس 13 هفته دا ارشد د پارم دی دا د کالر د پاره 13 هفته زه دغه کوم باکو کې دا ورلد سنټر دی نو ما بیا کمیس پرتګال چاو خبرې اباسین سه به الته کې با چې زه به وکړم ما ګروپ روانو ازمږه پښتانه چې کوم دي دوه کې قبایلیانو نو دا بیلټ خپل پروتوکول دی کنه بیا د جینز خپل پروتوکول دی په دې نو خبر خو اچولې لکه چې موږ ماډرن ښکارو چې زه به وکړم په پاکستان موږ ته پاکستان سم خرڅ کو رښتیا خبره ده چې زمونږ په عمل کې او زمونږ په بیان کې تضاد دی. بل احساس کمترۍ کې مبتلا یو. زه ترکمنستان ته تلم جی په اشکاباد سیټي کې کانفرنس وو د 15 ملکونو ډیلیګیټس راغلي وو. دا غي سلور ټي وي چینل دي نور چینل یې نه پرې خپل چینل دي دغه کې باکو کې نو ټول دغه علاقو کې دا څه کینو هغه سلور واړه چینل چې دي نو پاغه باندې یا دا کانفرنس لایو روانو یا په انټرویو غانې یا د ریپورټس کوریج او زما کوریج د ټولو نه زیاتو ځکه چې زه په خپل جامو کې زه پکې مختلف وم نو دغه وجه د ګورو چې ټلیفون بلی کې څوک دي ځکه چې ټلیفون ملګرو وخت نو دا غي وخت مونږ اخلو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ولی آبازی صاحب تارکلی وایو ستړی مشئ.
وعلیکم سلام باسین صاحب مېلمنو ته تاسو ته مینه او احترام څنګه یې خیر دی؟ د الله کرم دی. تاسو ښه ټیک ټاک کلام ته بابا کې وی که نه نن به نه وو؟ ووایه که نه یو کلام ووایه ارشد حسین صاحب مسکی مسکی کېږي نو بس هغوی ته د خصوصي ډالۍ ټپه خو ته مخکې نه کوم که نه وکه چې پرون چې تلنو په جړا شوه او په یوه سا راته لګیا شه ویلې مینه مې رسوا شه لاړه نیمګړې نیمه خوا شوه بیا چې راځم نو زه به خورې ایرې یم منه جي او کلام دې ټولو ته ډالۍ وي چې مونږ ترې نه هسې امیدونه ساتل مونږ ترې نه هسې امیدونه ساتل ښکلو د کاڼو غوندې زړونه ساتل او هغه د یو دیدن ارمان خوړلی چا چې په مینه کې سرونه ساتل او زما په خوله کې به جواب خوم نه و تا به په سترګو کې سوالونه ساتل مننه جي او ناتر ستا مې زړګي سینګه مات کو ما زړه کې څومره ارمانونه ساتل او پوره کول به یې په خیال کې نه و جانان به تش په خوله لوزونه ساتل او د چا په چا خوشحالي نه وه پیرزو دې خلکو دا رنګین نیتونه ساتل او زما یو زړه هغه تا سره و باسین صاحب زما یو زړه هغه تا سره و تا به د ډېرو خلکو زړونه ساتل مننه جي ټولو ته سلام. ډېره مننه دا ښاغلی ولي اباظي وایي چې د خلکو په یو بل خوشحالي نه پیرزو کېږي ارشد حسین صاحب دا څه لوبه ده خوشحالي نه پیرزو کېږي بالکل جی دغه انساني فطرت دی جی خوشحالي خو دا ده چې لکه مقابله خو د انسان سره نشته دی نو که بل خوشحاله ووینې نو خوشحالېدل پې پکار دی خو نه پیرزو کېږي دا زمونږ خپله یو غلطي ده چې ولې مونږ دومره خپل زړه فراخه نه کو چې د بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي خوشحالي څه دی جی دا یو پیکج دی جی خوشحالي غم او ښادي شپه او ورځ رڼا تیاره دا یو پیکج دی که څوک وایي چې ټول عمر له به خوشحاله یم دا ممکن نه که څوک وایي چې ټول عمر له به خفه یم نو دا کیفیات دي نو خوشحالي اصل کې کیفیات دي نو که بل سړی خوشحاله ستاسو په وجه ستاسو د مسکا په وجه ستاسو د خبرو په وجه ستاسو د واس په وجه خوشحاله شي 2 منټو له په دې وخت کې چې هر انسان پریشانه دی په سټرس کې دی ډیپریشن کې دی د هغې وجه دا ده چې دا د هغه کیفیات دي او څنګه چې دی وړاندې وروې چې اسلام ته او پښتو ته د ټولو نه زیات نقصان مونږ ورکړی دی بېشک ځکه چې 1400 کاله پس مونږ په دې پوهه نه یو کنفیوز یو چې اسلام څه دین څه دی او پښتو څه ده پښتونولي څه ده نو پښتو خو یوه ژبه ده خو پښتونولي خو چې تاسو یو دستور راکړی دی آیین راکړی دی بل ملګری ګوري چې څوک دی 09152541143 ټلیفونونه به مونږ اخلو مسلسل تاسو بالکل مغلي کېږئ مونږ ستاسو سره یو تاسو مونږ سره السلام علیکم وعلیکم سلام ډاکټر صاحب څرنګه ستړي مشه په خیر علي تاسو څوک د چرته نه یاره زه واصل خان خبرې کوم ډاکټر صاحب کاڼي دي نه جی واصل خان صاحب کاڼي زخه ده یخني خو نشته کاڼي د کوم ځای کې یا شکر دی الحمدلله اوسم په ډاګه ولاړم درته ډېر اعلی منو جی خسنګه سبو وای سپختنه لری که څه خبره کول غواړی وای دې مېلمنو ته ډېره مینه او ډېر احترامات او ډېره مزه وکړه پروګرام کوم نن بیا قربان وی اوس خو اشنا رالی بیا به څه راځي کار شه کینه په قرار شه چې وکړو څو خبرې اوس خو اشنا رالی بیا به څه راځي ایثار شه کینه په قرار شه چې وکړو څو خبرې په دې نیمګړې دنیاګۍ باور نشته په نااعتباره زندګۍ باور نشته مرګ راته کړي دي سترګۍ باور نشته نبض مې وګوره اگا په خپل بیمار شه کینه په قرار شه چې وکړو څو خبرې قسم دې یمه مرګې حال تبون مې وکړه پیر پزاره کومه سوال تبون مې وکړه غم دې په پسه کم حلال تبون مې وکړه دې خوب زړګي مې زمینې خوږ انار شه کینه په قرار شه چې وکړو څو خبرې ډېر اعلی اوس مې لږ زړه د ځانه ښه شو چې رالې اشنا
بغیر د تا علاج مې نشو چې رالی اشنا واه یما حیران تکلیف مې څه شو رالی اشنا واه د جهان خپلې تمامي د تا نظار شه کینه په قرار شه چې وکړو څو خبرې واه افضل کوي درته مینت ایثار شه کنه دلبره مه اخله رخصت ایثار شه کنه یا خو چې وسکه یا شربت ایثار شه کنه واه زه نه دې نیسمه ای یاره کنه یار شه کینه په قرار شه چې وکړو څو خبرې ډېره مننه واصل خان صاحب ډېر خوند یې وکړو ډېر ښه ولسي رنګ و نو د چاربیت او لوبه یو خو ماته یو ایډیا راغله تاسو دواړه دغې اپرول ورکوي زه به اظهار ته ووایم دې پروګرام کې ادبي نړۍ کې چې دا ټایپ شاعرانه دا کوم کلامونه اظهار دي دغه کړي دي دا به موږ چاپ کوو انشاءالله بهترین ډېر خوند به وکړي بالکل دا خو ډېر خوند به وکړي په دې چې ډېر عجیبه رنګونه پکې راځي څوک غزل وایي څوک نظم وایي څوک چاربیت وایي څوک څه وایي څوک څه دا به وکړو او بل دا ده بالکل چې دا شاعر صاحب څوک و دا وجي واصل خان صاحب شکر وباسه چې عباسي صاحب ستا تعریف وکړو وایي ته دا ډېر غټ احساس دی دا ډېر کنجوس سړی دی عباسي صاحب څومره زموږ شاعران ادیبان لیکوال چې د پېښور نه بهر دي او په دې شپږ دېرش ضلعو کې دي نو دا ډېر قیمتي خلک پراته دي خو هغوی کتاب نشي چاپ کولی هغوی رسولی نشي لوستونکو ته نو پکار دی چې سرکار یا داسې ادارې یا داسې ټولنیزې دغه وي تنظیمونه وي چې هغوی د هغې مرسته وکړي او د هغوی هغه لیک او د هغې هغه دانش کلچر ډپارټمنټ به مخکې چاپ کول هغه سلسله اوس بنده شوې ده زو ټلیفون لوري ته ګام اخلو یو ټلیفون بل اخلو بیا د فیسبوک د ملګرو نه اجازه چې ادبي نړۍ په نوم باندې به موږ دا چاپ کوو بالکل ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه په خیر کولی ګوردار شي استاد محترم صابر ملنګ ما میرزونه صابر ملنګ ته هر کله وایي ستړي مشه صابرونه ملنګ هم دی یا وکیل صاحب تاسو دوانو ته هرکلی ډېره مننه مشرانو ته په زولو سلامونه عاقل صاحب خو وایي چې ملنګ او صابر دواړه په یو وخت نشي کېدی یا په ملنګ یا په صابر او جینې دی خو لکه صحافي دی پروګرامونه مونږ ورو کنه نو دوی خو لکه هغه خلک چې وی هغه غوخو یې برمکۍ نه موږ ټیشر صابر موږ ټیشر کریټ کوو ځکه موږ ارادتن د عباسي صاحب پروګرام کیپچر کو موږ په زور رالو ښه عباسي صاحب موږ دلته ټینشن کریټ کو موږ ټینشن نه ټینشن فری جی عباسي صاحب جی دوی خو وایي چې خبره اچانک د خدا اچانک نه ده دا په پوره پلان ده باندې ښه جی بس کېدې شي ما صرف نه صابر صاحب ما صرف دغه ته وکتل د ما انټرویو ورکوله یو انګلینډ والا میډیا هاوس ته نو ما چې وکتل نو ارشد صاحب ناستو نو ما چې ارشد زه به نه عباسین صاحب به راځي ارشد ما ته اطلاع راکړه زما په دفتر کې دا میلمه وکړه چې عباسین صاحب راغلی نو موږ بیا رالو او په زور کې ناست بالکل ډېر خوشحاله یو ملنګ صاحب بلنه کوو ستاسو ډېر خوشحاله شي دا ښاغلی صابر ملنګ چې موږ سره ښکلې خبرې وکړې زموږ میلمانه موږ سره دي او د ټلیفون لړۍ هم روانه ده زموږ خپرونه به هم تر 12 بجو جاري خو د فیسبوک ملګرو نه به اجازه اخلو ځکه چې د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره شوی دی نن د فیسبوک د ملګرو پیغامونه هم ما ونه وی ځکه چې میلمانه ناستو نو ما چې میلمنو دغه وشي نو داسې ده چې مونږ په دې پروګرام کې صرف نیمه ګنټه فیسبوک کوو پوره پروګرام مونږ نه کوو دا یې وجه دا ده چې یا به ټي وي کوو یا به ریډیو کوو نه فیسبوک کوم ځای کې